أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سورة حامیم السجدہ 26 نمبر آیات. دې 26 نمبر آیات نه اخوا د کافرانو عمل ذکر کیږي چې کافران د اسلام خلاف کومې منصبې استعمالوي، او دویم دا مسله ذکر کیږي چې کم قسم کافران خلق د قرآن د اورېدلو نه د هغې د نشر و اشاعت نه منې کوي، د هغې حکم څه دی. او دریم نمبر دا مسله ذکر کیږي چې د دې سبب الله تعالی څه قسم بدله به ورکوي. دغه سبقونه دې ذکر کیږي، بیا د هغې نه وروسته د آخرت یاد به ذکر شي چې آخرت کې به دوی باندې بس حالات راځي، بس خبرې کوي. نو الله تعالی وی وقال الذين اويل بحق كسانو كفروا چې کافران لا تسمعوا تاسو غوږ مګدی له هذا القرآن دی قرآن چې ویل کېږي تاسو ته غوږ خپل باندې مګدی، خو چې بیا مو ویل کېږي نو والغوا فيه شور کوي پدې کې لعلکم دې د پاره تغلبون چې تاسو غالب شئ، تاسو فکر او عقیده په دنیا کې غالب شي، اسلام مغلوب شي. نو دې لپاره په خپل قرآن ما اوري او چې کوم ځای کې قرآن ویل کېږي تاسو پکې داسې ماحول جوړوئ چې څوک خبره وانه اوري، شور پکې شروع شي. دې ځای کې تفسیر ما د قرآن ذکر کړی دی چې د دې نه یو مسله دا معلومه شوه چې څوک داسې کار کوي چې قرآن سره دومره کرکه او نفرتي او شور کوي غوږ نږدي، نو دا خو اتفاقي کافر دی، په دې کې څه خبره نشته. دویمه خبره دا ده چې قرآن کله ویل کېږي دې ته غوږ ایښودل دا فرض دی په هر مسلمان باندې. دوه خبرې شوې. درېیمه دا ده چې قرآن په داسې ځایونو کې ویل پکار دي په زوره باندې چې خلک په مشقت کې نه اچي، ځکه چې په داسې ځایونو کې ته لارې په غاړه باندې ناستې، بل ځایونو کې چې خلک نه غوږ ایښودی شي ځکه چې خپل کار یې پاتې کېږي، او چې کله غوږ دی نو کار پاتې کېږي، چې کار کوي قرآن ته غوږ نه ایښودی کېږي. نو ما په قرآن دې لاندې لیکلي دي وایي هغه خلک چې کوم په هوټلو کې تلاوت کوي په زوره باندې، په ریډیو په ذریعه باندې، په نور ذریعه باندې، وایي دا کسان په خپل باندې خپل کارونو کې لګي وخت خو داسې نشي ښودلی، کارونه هوټل کار پکې کوي، خلک په خوراک کې په خبرو اترو کې په تلو راتلو کې مصروف وي، پیسې ورکول اخیستل، هلته تلاوت غږېږي. نو وایي دا یو قسم له هم د بې ادبۍ یو قسم دی. په کار دا ده چې کله تلاوت سړی غږېږي لږ ساعت یې وغږېږي خو ټولو ته په احترام کښېني، غوږو ته کښېني، او چې کله د غوږ ښودلو ماحول نه جوړېږي نو بیا د هغه ځای کې نه غږېږي تلاوت په زوره باندې. نو په دې سره خو اگر چې انسان کافر کېږي نه، دا صرف بې ادبي کېږي، خو کم از کم وبال دی، ګناه ده. نو د کافرانو یو مشن دغه شو، دغه شان دا مشن د قیامت پورې به جاري چې کافران به هغه لارې منصبې استعمالوي چې قرآني تعلیمات، قرآني نشر و اشاعت دا بند شي، خلکو ته ونه رسېږي، او خلک د دې د اصلي تعلیماتو نه غافل پاتې شي، په نورو لارو باندې روان شي. د دې لپاره هغوی تمام حربي استعمالوي، په هغې باندې علماو مستقل کتابونه لیکلي دي. نو والغوا فيه او شور کوي په دې کې لعلکم دې لپاره تغلبون چې تاسې غالب شئ. فلنذيقن الذين كفروا الله تعالی وایي موږ به خامخا سکو په هغه کسانو باندې کفرو چې کافران دي. کم کافران چې قرآن ته په خپل غوږ هم نږدي او نور خلکو ته هم نه پرېږدي، په دې باندې به سکو. عذابا شدیدا عذاب سخت. ولنزینهم بخامخا بدله ورکو دوی ته اسوأ الذي كانوا يعملون، موږ بدله ورکو خامخا دوی ته د بدو هغه کارونو چې دوی کول. نو دا الله تعالی تر نو سره وعده شو، او دا دنیوي عذاب ذکر دی چې په دنیا کې به الله تعالی دوی ته سنګین سزاګانې ورکوي، او دې بد کار په پوره انجام ته به دوی ورسېږي، او انجام نه به خبر شي. ذلك جزاء اعداء الله النار، دا د آخرت یره ده. ذلك جزاء اعداء الله، دا بدله د دشمنانو د الله تعالی ده. مخکې دغه خلکو نه تعبیر په کافرانو سره کړی، اوس به دشمنانو سره وشو. معلومیږي چې قرآن تخصیص قصدن غوږ نږدي د ضد د وجې نه خلک ورته نه پرېږدي، نو دا کافر هم دی، د الله تعالی دشمن هم دی. نو دا بدله د دشمنانو د الله تعالی ده، النارو په اور سره الله تعالی به جهنم ته اچي. دا د آخرت ذکر دی، آخرت کې به داسې کېږي. لهم د دوی دپاره به فیها به د جهنم کې د اور کې دار الخلد کور د همیشوالي، یعنې څه مطلب دیو به اور کې مستقیل پراته وي، راوتلو لارې نشته،
نه به مري او نه به راوځي بس دغه کور دغه ور مستقل کور جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون دا بدلره په سبب د حق چې زمونږ د آیاتونو نه انکار کاوه د قران د دشمنی په وجه باندې دغه انجام شو وقال الذين اوبوا حاکسان کفروا چې کافران دي کافران هم دغه کافران ته مراد دي چې په خپل باندې قران سره عزت کوي نه اوري او خلق وته نه پریدي نو دغه خلق به وي ربنا رب زمنګا ارنا الذين متوخا هغه کسان ازولنا چې منګي گمراه کړیو من الجن د پیریانو نه او الانس د انسانانو نه نجعلهما منګي ګرځو تحت اقدامنا الله د خپل خپونه خپې به د پاسګدو ليكونا من الاسفلين د فارج شي د ذلیل خلقونه قیامت کې چې کله کافران او در اسلام دشمنان خپل سزاګانې ویني خپل ذلت ویني نو دوی خپل مشران وریاد شي چې گمراه کړي دي بلاري کړي دي قران باندې بدګمانه کړي دي قرآني نظام باندې بدګمانه کړي دي اسلامي رهبرانو باندې بدګمانه کړي دي او داغي په مقابله کې دوی د بيدین خلکو سره ولاړ دي د بيدین خلکو سره ژوند تیر کړي دي هغه بيدین خلکو ملګرتیاګانو د هغه سازشونو د حد تر سووري د قران دشمنان جوړ کړي دي او داغي په وس کې دوی جهنم ته ورسېدل نو دوی د خپل مشران را یاد شي وغه ته بغوسه شي او دلالانه بسوالو کې وبوي وقال الذين نبوا حقستان كفروا كافران دي رب زمنګ ارنا الذين من توخى هغه کسان ازولانا چې منګي گمراه کړیو من الجن د پیریانو نه ورینس د انسانانو چې کوم په پیریانو کې شیطانانو او منګي خطا کړیو کوم چې په انسانانو کې او غلطه مشورې را کړې دي دغه منګ وګرځو نجعلهما چې منګي وګرځو تحت اقدامنا لاندې د خپل خپونه د پاسه به ودرېګو چې دغه ذلت واضح شي ليكون د پاره شي من الاسفرين د لاندې خلقونه یا د ذلیل خلقونه نو اگر چې دغه مشران چې کوم دغه مخکې جهنم دته جهنم کې پراته یو کنده کې پراته لیکن دوی د نظر نه بدل ټیم کې پناه یو دوی به ارمان وکي بیا به دې ځکه کې قران او حديث سره صراحتن څه مضمون نشته دی چې دا سوال به الله قبول کړي را بشي دیو به د پاسه ودرېږي کنه بس باس بیا نشته خو البته یو ارمان دی به وکي